بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسبت رهين صدق الله مولانا العظيم. د قرآن دا یو عادت دی چې کله د فساق و فجارو د دین د دشمنانو د الله د دشمنانو د پیغمبر د دشمنانو او د آخرت د منکرانو ذکر وکي نو فوراً ورپسې د نیکانو صالحانو او منونکو خلکو ذکر کوي او دا هغه ترغیب او ترهیب دی چې مخکې یره ورکړه او دا یې وویلي چې د دې قسمه خلکو نه تاسو پرهیز دغه د دې خلکو نه ځان وساتئ نو د هغې په مقابله کې د نیکانو صالحانو ذکر کوي او دا یو دبي الفاظو باندې قرآن وایي که روانېږئ نو بیا دې خلکو سره روان شئ. دا قرآن تقابلي مطالعه ده، دا د فاسقانو فاجرانو ذکر نو د متقیانو ورپسې فوراً کوي. د متقیانو ذکر مخکې وشي نو د فاسقانو فاجرانو ورپسې بالکل پیوست کوي او د همدې دپاره چې ما تا ته وایي کم خلک دې خوښ دی، کم صفتونه په ځان کې پیدا کې، کم انجام دې خوښ دی، دغې خلکو دغه انجام او د دې خلکو دا انجام ستا کم یو خوښ دی. د دې انتخاب ته ځان له پخپله باندې وکړه. دا قرآن خپل تلاوت کوونکي ته، خپل ویونکي ته، خپل سوچ کوونکي ته، خپل مطالعه کوونکي ته دا سبق ورکوي. ان المتقین فی جنات و نعیم، یقینا کامل مومنان ایوا په جنتونو په نعمتونو کې، فاکهینا دوی با مزې حاصلونکي وی، تلذذ حاصلونکي وی، بما په هغه نعمتونو باندې آتاهم ربهم چې ورکړي دي دوی ته پروردګار د دوی، ووقاهم ربهم عذاب الجحیم او ساتلی دي دوی لرا پروردګار د دوی د عذاب د جهنم نه. ورته ووایي کلو واشربو هنیئا بما کنتم تعملون، خورئ اسکئ هنیئا خوشګوار بما کنتم تعملون په سبب د هغې چې تاسو عمل کولو. متکئین علی سرر مصفوفتنا، تکیا به و په داسې حالت کې چې د جنتیانو به تکیا وهلي وي علی سرر مصفوفتن، په هغې تختونو باندې چې یو بل سره به په سپونو سپونو باندې لګېدلي وي. وزوجناهم بحور عین، او بیبیانې به ورکو موږ دوی ته بحور عین، په هغه سرو سپینو زنانو باندې عین چې د غټو غټو سترګو والا وي. دا متقین د متقی جمع ده او متقی د تقوا نه دی او تقوا د وقایقي وقایتن نه دی او وقایت ځان ساتلو ته وایي. وقایت الروایت چې تاسو پرې فقه کې زوتوئ نو هلته وقایت الروایت معنی دا ده چې دا وقایت الروایت دی، دا د روایت حفاظت کوي. وقایي د قرآن مجید دی ګتو ته وایي، د کتاب دی ګتو ته وایي، ځکه چې دا کتاب او دا قرآن د شلیدلو نه د دې ګتو په وجه باندې بچ کېږي ته وقایي وایي. نو تقوا معنا دا ده ځان بچ کول، ځان ساتل، دا یې معنا ده. او شرعي معنا د دې هغه بس امتثال المامورات، کومو خبرو چې الله حکم کړی هغه کول، بس فعل المامورات. او دارنګې ترک المناهی،
د کومو خبرونه چې الله منع فرمایلی د هغې نه منع کېدل دا د تقوا اصل معنا ده. د تقوا ځان له څه جامې نشته، د تقوا ځان له څه پوزیشن نشته. دا تقوا په حقیقت کې د الله نه په زړه کې یارې ته وایي. ځکه تقوا یو کیفیت دی، یو قوت دی چې الله رب العزت د مؤمنې ښځې یا د مؤمن سړي په زړه کې کینوي. او د هغې کیفیت او قوت کار دا دی چې ستا به د هرې نیکۍ سره دلچسپي وي او د هرې بدۍ نه به دې نفرت وي. نو که موږ کې دا یو قوت او یو جوهر پروت وي چې زمونږ نیکي خوښه ده او بدي م بدي شي، نو پته ولګېده چې موږ کې هغه قوت د تقوا شته دی، نو بیا موږ متقیان یو. د دې وجې نه زه د متقین ترجمه کومه مؤمن کامل. مؤمن کامل یقیناً مؤمنان کاملان چې دي فی جنات ابدی په باغونو کې. جمنون کې معنا د پټوالی ده. جن ته جن ځکه وایي چې هغه هم پټي، او جنین هغه بچي ته وایي چې د مور په رحم کې هغه هم پټي. فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا. نو جن په معنا تیارې باندې. د دې وجې نه جنت ته جنت ځکه وایي چې د هغې دا ځمکه د هغې په اونو باندې پټوي، د هغې په اونو باندې پټوي، نو هغې ته ځکه جنت وایي، او باغ ورته موږ وایو. ونعیم ای به دوی په نعمتونو کې. د هغه نعمتونو تفصیل قرآن کې ځای په ځای باندې ذکر دی، خو هغه داسې نعمتونه دي په جنت کې چې حدیث کې راځي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. داسې نعمتونه دي چې د هغې نقشه د چا په زړه کې نه تېره شوې. داسې نعمتونه دي چې د هغې د چا سترګو لیدل نه دي کړي چې د چا سترګو لیدلي دي. نو ما لا عین رأت نه سترګو لیدلي دي، ولا اذن سمعت نه د هغې پوره صفتونه چې هغه غوږونو اورېدلي دي، او ولا خطر علی قلب بشر نه د یو انسان په زړه کې د هغې نقشه تېره شوې ده. او دا د هغې خلکو لپاره دا نعمتونه الله پټ ساتلي چې کومو خلکو خپله بندګي او خپل عبادت د الله لپاره پټ کړی دی، ریاکارۍ نه ځان ساتلی دی. ځکه ریاکارۍ ته شرک اصغر ویلی شوی دی. الله زمونږ او ستاسو حفاظت وکړي. ډېر پویه خلک مې په ریاکارۍ کې اینه زما سترګو ته اوړي راوړي چې هغې شکل شباهت ښه د نیکانو ساز کړی، داوم د نیکۍ کې د جنت ټیکهداران هم ځان ګڼي، خو د ریا هغه اخري سرحداتو ته رسېدلي غریبانان. فاکهینا معنا متلذذین، متلذذین خوند حاصلونکي به، خوند حاصلونکي مزې کوونکي به، بما په هغه نعمتونو باندې آتاهم اعطاهم ربهم. د آتا یوتی ایتا په معنا د ورکولو باندې دی، ایتیان په معنا د راتلو باندې هم راځي، خو دا آتا یوتی ایتا به به افعال چې شي نو بیا په معنا د اعطا باندې دی. اعطا ربهم چې ورکړي دي هغه نعمتونه دی له پروردګار د دوی. ووقاهم نو یو طرف ته خو به مزې په دې باندې اوړاوئ او مزې به په دې په هغه نعمتونو کوي چې خپل رب ورته ورکړي دي. خو د ټولو نه لوی د خوشحالۍ خبره قرآن وی ووقاهم ربهم عذاب الجحیم. ساتلی به دوی له وقاهم، یعنې اوس ما د وقا ترجمه تاسو ته وکړه، وقا یقي وقایتن. ووقاهم او ساتلی به دوی له پروردګار د دوی د عذاب د جهنم نه. د دې نه لویه کامیابي بله نشته چې فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اور نه سړی وایستی شو او جنت ته دننه شي، دا پوره کامیاب شو. او ورته به وایي کلو ای جنتیانو خورئ. معقولې ذکر نه که لږ نه دي چې هغه ذکر کو. خورئ چې سم طبیعت ته کېږي او کلم طبیعت ته کېږي او کم ځای کې هم طبیعت ته کېږي او کم وخت هم طبیعت ته کېږي. خورئ او وشربو سکئ، څه چې سکئ 4 نهرونه بهیږي، د هر یو نه چې سکئ
هنیئا خوشگوار مبارک مزیدار. هنی اصل کې مبارک ته ویل کېږي. انما التهنئات للاکفاء ولمن یدنی من البعداء، څنګه چې متنبي په خپل کتاب کې وایي چې انما التهنئات خامخا مبارکبادۍ چې دي، انما التهنئات للاکفاء، دا چې ستا غوندې څوک وي نو هغه ته به مبارکبادي ورکې. ولمن یدعي من البعداء، هغه چې تا ته د بار نه رانږدې شي دا یې خلکو دپاره دي. نو هلته خو به څه مطلب دی، د هغه خو ته ما دی دپاره خبره کوله چې دا تهنئه مبارکبادۍ ته وایي، تحفو ته وایي. او هنیئا مریئا چې قرآن مجید کې مخکې تېر شوی د هغې موږ هلته ترجمه کوله چې هني دې ته وایي چې په دې مرۍ کې په ډېر خوند باندې تېرېږي، انخلي نه، دا هنیئا دی. او مریء دې ته وایي چې خوش عزم، چې په خېټه کې بیا درد نه پیدا کوي، هلته دا معنا ده. خو دلته خو هنیئا دی. او داسې یو سړي پخوا ویلي مو چې هنیئا لارباب النعیم نعیمهمي، ابل زه نه ویم، ما دا ډېر دی چې د نعمتونو د خاوندان دپاره د هغې هغه نعمتونه دي مبارک او خوشګوار دي، ول دا یې معنا شو. بما کنتم تعملون، دا په سبب د هغې باندې چې وایي تاسو عمل هم کوو. دا پرشتې چې ورته کوم حکم کوي د خوراک سکاک، نو دا ورته وایي دا په سبب د هغې ده چې تاسو په دنیا کې وایي عمل هم کوو. حالانکه حدیث کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ملګرو ته وویلې چې ملګرو سم خیال دی چې په خپل عمل به جنت ته لاړ شئ؟ صحابه وویل چې الله او رسول به دې خبرې، خو ډېر مؤدب خلک وو، خبره نور ته ویل موږ دی نه راځي. نبی کریم ویل یو کس هم په خپل عمل جنت ته نشي تللی. نو صحابه ویل تاسو هم نشئ تللی؟ ویل زه هم نشم تللی الا ان تغمدنی الله بغفرانه وبرحمته، مگر که الله په خپل بخشش کې ډوب کړم او په خپله مهربانۍ کې ډوب کړم جنت ته به لاړ شم. اوس داسې خلک پیدا شوی دی چې د چا خپله دا پته نه لګي چې یاره دا به جنت ته لاړ شي او که نه، او ته د هغه په عمل باندې ځان خلاصوي. داسې خلک هم پیدا شوی دی. هی طفا لهذه العلماء السوء، داسې علماو سوء دپاره د هلاکت او تباهي چې نوم یې د علماو دی، رنګ یې د علماو دی، او جسامت او هیئت د علماو ساز کړی، او پکې جهلای اعظم دي، لوی جاهلان دی دا خلک. ته د بل ته به ټول عمر د بل په اوږه پورې دا ګوري چې ژوندی نو بس په عوامو دې ځان پیټی کړی، په هغې د هغې نه به خورې څکې، او بیا به چې دغه ته ځې جنت ته ځې نو د خلکو چې څه اعمال کړي ته به یې د اعمال راکوي. دا زکاتونه نه دي او خیراتونه چې تاله یې درکوي، تاله به یې درکړي ته به پرې لاړ شي. بس دې ته مټتی وایي چې ټول عمر د بل اوږه باندې دی میاشتۍ کوي. دا پرېوتی خلک دی، بېکاره خلک دی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې الله نو اوس دا یو بله خبره ده، دلته خو قرآن وایي بما کنتم تعملون، نو دا به سببیت دپاره ده. مونږ ویل او خدا اعمال صالحه آداب شرعیه دا من رحمت الله دي، نام د الله مهرباني ده چې په چا د الله مهرباني نه یا د نیکۍ کار نشي کولی. متکئین علی سرر مصفوفتنا، دا موږ دلته ډډې والي ډېر خوبونه کوو که نه؟ نه دا ځای نه دی. کوم خلک چې په دنیا کې ځان د الله په بندګۍ او عبادت او د دین په حفاظت کې ستړی کړی دی، نو یې لره د میزې جنت دی د هغوی دپاره. متکئین علی سرر، ډډې به یې وهلي وي په تختونو باندې. سرر جمع سریر، او د سره د سریرون دا په معنا د تخت باندې راځي. مصفوفتن، داسې تختونه چې یو بل سره په صفونو پراته، یعنی په جنت کې ناشنا خبره دا ده چې جنتیان به ټول یو بل ته مخامخ ناست دي،
نو دا تختونه به داسې په صفونو باندې پراته وي چې دې کې به جنتي شا بل جنتي ته نه راځي بلکې د ټولو به یو بل ته مخي څنګه چې قرآن مجید کې سوره واقعه کې الله تعالی ذکر کړي دي اوس دونه بهترین خوراکونه او باغونه او لوی اعلی قسم ایوانونه او عمارتونه دا موجود دي سړي سره پکې مرګري نه نو په دې باندې به څه وکړي نو وزوجناهم بحور عین جوړه به کو منګه دوی ته ور به کو منګ دوی ته په نکاح به ورته ورکو بحور حور دا جمع د حورا ده او حورا سری سپین ښځې ته وایي بلکې حور په معنا د خالص سپین باندې مرازي او عین جمع د عینا ده عین جمع د عینا ده او عینا هغه زنانه ته وایي چې هغې سترګې غټې غټې او بیا علما له تفسیر وایي چې د کومې زنانه سترګې غټي او د رنګ په لحاظ سره سره سپینی دا د ډول انتهایی او د حسن انتهایی ده والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء كل امرئ بما کسبت رهین والذین آمنوا هغه کسانو چې ایمان راوړی دی تاسو چې کوم کتاب شروع کړی دی دا مختصر المانی بیا په کې تاسو لراشي آمنو کې مفعول حذف کړی دی دا اشاره ده تعمیم ته نو معنا دا ده آمنو ایمان راوړی په هغه ټولو خبرو چې په کوم د ایمان ضرورت دی یو مؤمن ته هغه ټولې مني دا نه چې دا پکې منم او دا پکې نه منم او واتبعتهم ذریتهم او تابع شوي وي د دوی بچي د دوی بی ایمان په ایمان راوړلو سره دا نیکان صالحان خو به جنت ته ځي او دې نیکانو صالحانو چې کم بچي دي مولانا شبیر احمد عثماني په خپل فواید کې د ذریتهم ترجمه په الواد سره کړې ده او په تابعدارو سره کړې ده تابعدار معنا یې عامه کړې ده او تابع شوي وي د دوی بچي د دوی تابعدار خلق د دوی بی ایمان په ایمان راوړلو سره یعنی د دې بچو تابعدار په الله واحد باندې ایمان راوړی خو پیښه دا ده چې پلار ډېرې خوارۍ کړي دي ډېر محنتونه کړي دي ډېر عبادتونه کړي دي ډېر ریاضتونه او کوششونه کړي دي ډېر جهادونه کړي دي ډېر د الله د دین د قیام دپاره منډې وهلي دي او بچي خو مؤمنان دي خو هغومره اعمال او هغومره کوشش نه دی کړی نو دا جنتي چې په اعلی مرتبه د جنت کې ناست دي د ده زړه به دلجمعي به زړه راشي دنه به د خپل بچي او خپل زنانه او خپل تابعدار خلک دا به تې ایري نه به یې تې ایر نو چې نه نو ده ته به پوره خوشحالي نه راځي او جنت کې به انسان ته پوره خوشحالي ملاویږي نو چې پوره ملاویږي نو الحقنا بهم ذریتهم الله وی په اوس پکو منګه بهم په دې نیکانو پسې ذریتهم بچي او تابعدار د دوی اب ورپسې په اوس څه مطلب جنت کې به هغه مقام ته دا بچي او تابعدار ورسو اگر چې دوی عمل د هغې مرتبې جوګه نه دی یعنی معنا دا ده چې جنتی به په خپل ځای د جنتی تابعدار او بچي به هلته ورسو اگر چې د هغوی عمل ډېر انتهایی کم دی ولې دپاره د خوشحاله کولو د جنتي او دپاره د رضامندۍ د جنتي او د هغوی د پوره خوشحالۍ دپاره به الله تعالی دوی پسې پیوست کړي اوس دوه خبرې کېدی شوې د جنتي دل جمعي په دې هم راتلی شوه چې جنتي د اوچتو مرتبو نه لاندې راوستی وی او دې بچو سه یې دغه کړی وی خو الله مهربان داسې کار نه کوي د نیکانو صالحانو د اعمالو نه الله کټوتي نه کوي نو چې د چا عمل کم و هغه د هغه غټو عملو والاو ته ورسول او داسې ونه کړل چې د غټو عملو والاو نه عمل کټ که او لاندې یې راوستل نو ځکه وایي وما التناهم من عملهم من شیء وما التناهم موږ به کټوتي ونه کړو
د دې جنتیانو د اعلی جنتیانو نه من عملهم د کړو د دوی من شیء څه نه هغوی ته به خپلو اعمالو پوره بدل هلته میلاو شي دا ناقصین به په کاملینو پسې تابع کو نه چې کاملین به په ناقصینو پسې تابع کو نه داسې نه ده بیا الله فرمایي کل امرئ بما کسب رهین هر انسان په هغې باندې چې د کسب کړی دی بند به وي ګاڼه به وي نو دلته کل امرئ ویلی شوه دا خو سور د مجیبي کلی دی نو معنا دا د هر فرد د افراد د انسان نه بما کسبت رهین چې څه کړي هغې سره به بندي خو نه قرآن کریم کې بل ځای استثنا راغلی ده هغه دا استثنا داسې راغلی ده قرآن داسې خبره کړې ده کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین شته که نه هلته دلته مفسرین ویلي چې د کل امرئ نه مراد امرئ کافر دی مؤمن نه ځکه چې قرآن هلته استثنا کړې ده وامددناهم بفاکهة ولحم مما یشتهون او وامددناهم وزدناهم د امددناهم مفسرین ترجمه کوي زدناهم زیات به کو موږ دې جنتیانو ته زیات به ورکو موږ جنتیانو ته بفاکهة په میوو باندې فاکهه وویله د فاکهې دې دپاره وویله چې د جنت تمام خوراکې به فاکهې په شکل باندې لکه تاسو چې چا میلمانه شئ مالدار خلک وي نو ډوډۍ باندې وخوري او بیا لکه فروټ راوړئ دا فروټ دا فاکهه ده نو دغه ته په چرګانو په پولاونو موړ کړی دا د تلذذ دپاره تاله دا فروټ راوړي دا د مړښ دپاره نه راوړي خلکه د دې وجې نه د جنتیانو خوراک به د مړښ نه وي هلته به چاته لږه نه لګي د هغوی تمام خوراک به د تلذذ او د مزې دپاره نو ځکه بفاکهة ویل ولحم مما یشتهون او دوی دپاره به امداد به وکړي الله د دوی په غوښه باندې د هغو نه چې دوی غواړي که د مړز غواړي که د زرکې غواړي که د سیسۍ غواړي او که د چرګې غواړي او که د ګډ او د چیلي غواړي او که د سانډه او د میخې غواړي چې د څه شي غواړي بس دا غوښه ورته میلاویږي حدیث کې راځي یو ښایسته مارغه به تیر شي د جنتي ړکې به راشي یار دا خو سړي وخوړی بس سکندونو کې به په پلیټ کې ورید شوی راوړی شي او دا هغه مارغه دی وخوره دا وخوره اوس جنتیان چې په جنت کې دغه یې نو د قرآن یو خبره کړې ده چې کله موږ را جنتیان در جنت د مخې ته راولو دروازې ته نو دې نه مخکې به چې کوم دی ونزعنا ما فی صدورهم من غل د دې د سینو نه به دا کینې پاکې وباسو دا په دنیا کې چې کومه رخنې وي کم حسدونه و پړونو کې کم بغضونه و یو بل سره نالګي وه د مؤمنان د ړونو نه به الله دا پاک وباسي نو مؤمنان به داسې ټولي لکه دوستان چې د یو بل نه زاریږي دقسې به د یو بل نه زاریږي نو یتنازعون فیها کأسا جګړې به کوي دوی په خپل منځ کې په دې جنت کې کأسن په هغه ډکه کاسر شرابو باندې یو به د یو د لاسه راکاږي او بل به د بل د لاسه راکاږي خو د ګپ شپ دپاره او د خوشحالۍ دپاره دا نه چې زه ډېر وسکمه نه یو بل نه هسې یو بل سره ګپ شپ لګوي یو بل سره مزاحې کوي او د یو بل نه چې کوم دی دا کاسه راکاږي کأس اصل کې چې د شرابو نه ډکی نو ورته کأس وایي لا لغو فیها نه به لغویات فیها په دې کې دا شرابیان چې شراب وخوري شراب وڅکي دا د لیو زامن یو بل ته دا غلطې وایي او دا ګډې وډې وایي یو بل ته کنځلې کوي لا لغو فیها لغو څه ته وایي الساقط من الکلام پرېوتې او بېکاره خبره دا به نه او ولا تأثیم او نه ګورې په دې کې ګناه شته ځکه چې شراب الله دنیا کې حرام کړي دي او حدیث کې راځي چا دنیا کې شراب وڅکل د جنت شراب به په هغه باندې بند دي نو معنا دا شوه چې ولا تأثیم په دې کې به ګناه هم نه وي ویطوف علیهم غلمان لهم
چکرې به وهي په دې جنتیانو باندې الکان غلمان الکان ته وایي نابالغه الکان لهم چې دا به د دوی خادمانی نو په جنت کې خو خدمت ته حاجت نشته هلته خو ټول چې کوم دی داسې ژوند دی چې په اشاراتو به تا ته شی میلاویږي بس اشاره کوو بس به راځي نه دا پوره نعمت دا دی چې تا ته لاس په نام باندې الکان ولاړي ښه ډولي ډولي مزدار الکان قرآن د هغې ذکر کوي چې ته به وایي دا هغه ملغلرې خورې وري دي دا هغه ملغري دي په صدف کې کأنهم لؤلؤ مکنون ته به وایي چې دا الکان هغه ملغلرې دي په صدف کې بند دي چې ګرد او غبار هم پرې نه پرېوتی داسې ترو تازه خادمان پاک ساک په ولاړي محدثینو دا خبره لیکلې ده مشرانو صحابو هم راغلې ده چې دا به د مشرکانو او کافرانو بچي به وي نابالغه بچي دا به د جنتیانو خادمانی په جنت کې واقبل بعضهم على بعض يتساءلون مخبکی بعضی جنتیان په بعضو جنتیانو باندې یتساءلون د یو بل نه به تپوسونه کوي یاره هغه د یاد شي هغه طالبګیري م چې کوله او هغه سبقونو پسې تلي او دا ولږې تندې به م تېرولې او دا د الله دین هم زده کو دا قرآن هم زده کو دا احادیث د پیغمبر هم زده کول یاد هم دي یاره هغه جهاد هم چې کو د کفارو سو هغه که نه ملګري رانه شهیدان شو هلکه ته هم پکې زخمي شوې که نه دا به جنتیان به د جنت کې به د دنیا دا ټولې خبرې به یو بل ته یادوي یتساءلون باب تفاعل دی خاصه تشارک دی د یو بل نه به جنتیان تپوس کوي قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين وبوي دا جنتيان انا كنا يقينا ومنغا قبل مخکې د دینا په دنیا کې فی اهلنا په خپل بال بچ کې او په خپل کورونو کې مشفقین یریدونکي د الله نه دې ته ښه سوچ وکړئ ګورئ د قرآن دې ځای ته جنتیان وایي موږ په دنیا کې یریدونکي وو د څه شي نه د خپل انجام نه چیرې زمونږ د ایمان او زمونږ د عمل دا به د دې جوګه شي چې موږ به د الله په دربار کې فایز او کامیاب شو او موږ به جنت ته لاړ شو که نه زمونږ د ایمان او عمل به د دې جوګه نه چې موږ د جنت ته لاړ شو الټا چېرته جهنم ته لاړ شو مؤمن چې دی د مؤمن تاسو پر خپلو عقایدو کې ویلي دي چې د مؤمن شان بدایي چې بین الخوف والرجا بین الخوف والرجا د الله د رحمتونو به امیدوارې دا رجا شو امید شو او بل طرف ته الله د عذابونو نه به یریږي دا اوس چې کومو خلکو ټیکاږي سره چې زه خو جنتي ما خو ته به هم هله جنتي کېږي زما ملګری شي ته به هم هله ملګری کېږي دا خلک دې په خپل انجام غور وکړي او د جنتیانو دا خبره دې نوټ کړي ځان سره دی څنګه مطمئن دی دلته چې زه خو جنتي یم که خلک دی او که نه دی نه 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 دا کار به نه کوو جنتیان به وایي انا کنا قبلو ومنګه په دنیا کې فی اهلنا په خپل کور کې به اوسېدو یریدونکي وو د خپل انجام نه فمن الله علینا پس احسان وکړه الله په موږ باندې دا چې موږ دلته رالو جنت ته دا د الله محض احسان دی د الله په احسان رالو ووقانا عذاب السموم او وی ساته موږ لره د هغې عذاب نه چې هغه په مساماتو د انسان کې ننوځي سموم هغې عذاب ته به وایي چې دا مسامات دا د دې ویښته لاندې چې دا کم ویښته په کم ځای کې راختلی دی دا مسامات ته مسامات وایي نو په دې کې به د کافرانو په دې ځایونو کې به اور ورننوځي دومره به باریک اوري چې په دغې کې به ورننوځي داسې انا کنا قبلو یقینا وی به جنتیان یقینا اومنګه مخکې د دې نه په دنیا کې ندعوه رابله به منګه الله لره که زمونږ ضرورت په پیښ شو نو موږ ای الله را مدد شي موږ صرف الله را بللو موږ صرف د الله بندگی کوله موږ صرف د الله عبادت وکړو انه هو البر الرحیم یقینا د الله هو البر هو المحسن د بر معنا د احسان کوونکی دا یقینا د الله ډیر احسان کوونکی دی
په ډېر لږ عمل باندې ډېر لویه بدله ورکوي او الرحیم بې اندازې او ډېر زیات مهربانه دی د زیاتو نه زیات مهربانه دی په مؤمنانو باندې ځکه چې د رحیم تعلق د آخرت سره دی نو الله زیات مهربانه دی په مؤمنانو باندې او الله رحمان الدنیا دی په حدیث کې راځي په کافر باندې او په مؤمن ټولو باندې رحم کوي د الله رحم کافر باندې ډوډۍ وله ورکوي اوبه وله ورکوي صحت یې وله ورکړی دی عیش او ارام وله ورکوي د دنیا اساسي وله ورکوي 200 دشمن یو دغه ته کېنولی دی یو درستخان ته کېنولی دی او چې د دوستانو مخې ته وګورې نو ډېر معمولي شی نه پکې پراته دي او د دشمنانو کې اعلی شی نه پراته دي رحمان دنیا دی که نن دا کفار په کومو او دا منافقان او دا په حاشي او عریاني کوونکي خلک په کومو مزو کې سر دي او صحیح مؤمنانو ته وګوره هغوی په کومه طریقه باندې ژوند تېروي خو دا هیڅ ژوند نه دی دا تېرول پکار دي او دې کې الله راضي کول پکار دي الله دې موږ تاسو د قرآن په اسرارو لطایفو ترجمو باریکو تفسیرونو باندې پوهې کړي او دې سره سره دې الله موږ له د دې باندې کما حقه د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العزت ته د دې قرآن نظام او د دې قرآن او شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي څوک وله کار کوي الله دې کامیاب کړي څوک مخالفت کوي په هر رنګ یې چې کوي هدایت ورته وکړي ربه که بد قسمت ای تباهي او بربادۍ سره مخامخ کې ذلیل او خوارې کې د خپل مخلوق د زړونو ته واړی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا